تیرته پلړ ساندي تیرته پلړ ساندي او بد خوري ګور تور زلفي می باران دی او مرازنز دی ملکه کوثر ګلنار بیگم په کال 1942 کې د ګل محمد کره په پېښور کې سترګې پرانیستې وې. ګلنار بیگم په اصل کې شیرینه نومې ده او فني نوم یې ګلنار بیگم و. موصوفه په پېښور کې زیږېدلې وه او په بنو کې واده کړې شوې وه. ګلنار بیگم د خپل فن ابتدا په کال 1949 کې کړې ده. رادیو ته رشید علي دهقان د ګوهر بیگم په وینا او وستا راوستې وه. ګلنار بیگم د رادیو نه اولنۍ سندره دا ویلې وه چې د کډکړ مزل د بر وویستمه او اخرینۍ سندره یې د فلم جمعه خان دپاره ریکارډ کړې وه چې د ته چې زه نو زما روح در سره ځینه جار لونګینه. زه سردار علي بانوسای په خپله فنکار ګلنار بیگم ټولې پښتونخوا سترګې چیږې وې او بیا میش ته خو ډېر اعزاز ده چې یعنې دو د باندې وه میش باندې سي فخر کولی شي او د ګلنار بیگم سنین و او ډېر اعلی اعلی فلمې شي ګانې ټي وي شي ریډیو په دې نه مخکې د میش بنې شي چې کومه دوی وه فنکاره وه حبیب جان نومې ده. هغې نه بعد الله د شرابګانې سوزي سره چې کومه لا هغه وه ګور جان سله هغې ډېر کښلي هغه چې کومه دو ګایکي کړي وه د هغه وخت. بیا د ګلنار بیگم چې کومه دو بیا د دې وندیار سله د ګور جانې خو ډېره یوه عظیمه فنکاره لکه زه وړي کوم چې دې که د سیف الملوک صدیقي یو غزل ویله او زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې په نښې ته زما د سترګو چې هغه دې په دمره په خلوص او سره ویله ده چې منې زه وایي چې بیا چې داسې اواز و داسې په هغه سره مو چېرې چې کومه دوست نه دی اورېدلی. روح په مې د تناوي وتلې چې راځې جوړ به وي په ما د خاورو سلې چې راځې. ګلنار بیگم په 10 سپتمبر 1995 د شپې په اخیره حصہ کې ساه ورکړه او د اکتوبر په اوله نیټه 1995 د بنو ښار سره نږدې پترنګ قبرستان کې د ورځې 3 بجې خاورو ته وسپارل شوه. سونو ډیجیټل لپاره طاهر احمدزی بنو.